أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. نانی درس کے انشاءاللہ العزیز سورة النساء پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 21 آیات نمبر 148 49 50 51 52 پنځه آیاتونه چې نو هغه به انشاءالله العزیز ویلې کېږي. دې نه مخکې پنځمه سپاره د الله رب العزت په فضل و کرم سره چې نو هغه ختمه شوله. کمې کوتاهي شوې الله رب العزت دې راته هغه معاف کړي او دې ځای نه اوس شپږمه سپاره چې نو هغه شروع کېږي. الله جل جلاله دې دا په خیر عافیت چې نو هغه اختتام ته ورسوي. سوره دې کې د الله طرف نه چې نو هغه اوامر دي پای دې الله پاک د عمل کول توفیق نصیب کړي. څومره نواهی دي هغې نه دې الله پاک زمونږ حفاظت وکړي او سوره پکې عبرت او نصیحت دې الله دې هغه ټول مونږ ته نصیب کړي. الله جل جلاله فرمایي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله تعالی نه خوښوي چې نو هغه څوک چې بده وینا چې نو هغې باندې خپله خوله پرانیزي په هغې باندې چې نو هغه په جهر سره ووایي الا من ظلم مگر پچا چې نو هغه ظلم وشو. وکان الله سمیعا علیما الله رب العزت چې نو هغه اورېدونکی او پوهه دی. نو اوس دلته الله جل جلاله وایي چې ګوره د چا چې نو هغه بده د چا چې نو غیبت چا بهتان د چا چې نو هغه بل یو کمې دا چې نو هغه علل اعلان نه دی ویل پکار. علل اعلان چې نو هغه بده نه وي او کچرته د دغې نه چې نو هغه یو داسې خبره وي چې عام خلکو ته د هغې نه نقصان وي نو بیا په دغه صورت کې چې نو هغه ویلی شي چې خلک د هغه ظلم نه د هغې نه ځان چې نو هغه وساتي. خو کچرته یو سړی چې نو هغه ذاتي طور باندې یو خبره نو ذاتي طور خبره باندې چې نو هغه داسې ویل دا صحیح نه دی. نن چې نو هغه وکتلی شي امت کې د دې خبرې چې نو هغه بالکل فقدان دی. څومره چې هم د مسلمان نه کېدی شي نو د بل مسلمان بې عزتۍ باندې چې نو هغه اثر نه کوي. حالانکې حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل هغه دی چې د لاس د جمع نه چې نو هغه نور مسلمانان چې نو هغه په عزت باندې نور مسلمانان ته اذیت او تکلیف نه وي. او بل حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلاة والسلام فرمان مبارک مفهوم دی چې بدترین سود دا دی چې د څوک چې نو هغه د یو مسلمان بې عزتي وکړي. او بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي چې څوک د یو مسلمان چې نو هغه بلا وجه بې عزتي وکړي الله رب العزت به د انسان په کور دننه د نو الله پاک به رسوا کړي. نو د عام مسلمانانو په حال کې نو هغه مسلمانان په حالت کې نو د هغې کې دا خبره ده اوس راشي چې نو هغه خلک د دې نه هټ کر چې نو هغه څومره بې حرمتي کوي. دې نه هټ کر خلک چې نو هغه د مدرسې د جماعتو دغه شان چې نو هغه دیني خانقاهګانې دیني عبادت خانو بیا د علماو د طلباو د دې چې نو هغه څومره هتک شروع دی نن سبا او دغه هتک بعضې خلک چې نو هغه العیاذ بالله یو قسم خپله فریضه ګڼي او دې سره چې نو هغه دا خبره کوي چې دا زه کوم او دا حق او سچ کار دی. الله دې موږ د دغې نه وساتي الله دې زموږ حفاظت وکړي. ځکه چې نو هغه داسې کس دی چېرته چې نو هغه هم بیا کامیابېدلی نه شي ځکه چې تا چې نو هغه کله داسې بې عزتي د مسلمان نو مطلق مسلمان بې عزتي چې نو هغه ناجایز ده
او بیا چې ستا د دین ستا چې دی نو هغه د شریعت د هغې چې دی نو هغه ستا بیا رهنمای نو د هغه داسې بېعزتي کول دا د څومره لوی نقصان او د خسارې خبره ده. نو الله وی لا یحب الله الجهر بالسوء، الله چې دی نو هغه نه خوښوي. د دې نو هغه تفسیر خازن کې لیکلی دی وایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یو پیره د یو سړي چې دی نو هغه په څه خبره باندې چې دی نو هغه ګرم شو. نو بعضې کرت اکثر انسان چې دی نو د سړي مقام نه پېژني، ډېر تیز دی. نو هغه سړي چې دی نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته بدې ردې شروع کړي، تیز خبرې شروع کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د الله پیغمبر هم موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنتی خاموش ناست دی ګوري چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اراده وکړله چې جواب ولورکي، حضور علیه الصلوۃ والسلام پاسې روان شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې په منډه لاړ. الله رسوله هغوی ما ته بد رد داسې ویلې، تیزې خبرې کولې، تاسو چې دی نو هغه ناست وې څه ونه وي. او چې کله ما د هغه ته اراده وکړه چې جواب ورته ور وګرځم نو وی د الله رسول تاسو روان شولئ. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته او کله پورې چې د هغه بیا تا صبر کولو نو د الله جل جلاله د طرف نه یو فرشته راغلې وه او د هغې ستا دفاع کوله، دایي به ورته هغه شان وینا کوله. خو چې کله تاسو په خپله اراده شروع کړه نو بیا هغه ځای نه فرشته لاړ او شیطان رالو او کوم ځای کې چې شیطان یې هلته د الله پیغمبر چې نو هغه نه پاتې کېږي. نو الله رب العزت دی چې موږ دې باندې عمل راشي، الله دې موږ وساتي. بیا الله وایي کان الله سمیعا علیما، الله اورېدونکی دی، علیمه الله رب العزت چې دی نو هغه پوه دی. یعنې ته چې څه وی تا چې کومې خبرې وکړئ دا ټولې د الله رب العزت سره چې دی نو هغه محفوظ شولې. علیمه او الله رب العزت د هر انسان په کیفیت باندې د هغه په زړه باندې د هغه په تقوا باندې د الله پوه دی، د الله نه ما سوا چې دی نو هغه هېڅوک هم پوه نشته. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. ګوره مخکې آیت کې الله رب العزت اجازت ورکو که څوک د سره ظلم وکړي، زیاتې وکړي، نو ته د ظلم د زیاتې چې دی نو هغه بر سر اقتدار اثر رسوخ والا کس ته یا داسې یو کس ته چې هغه ته د هغې مسلې حل وباسلی شي، د هغه ته ذکر کولی شي، خو زیاتې چې دی نو هغه به د حد نه کړي. دې آیات کې الله رب العزت وی ان تبدو خیرا او تخفوه، که تاسو دغه نیکي چې نو هغه ښکاره کړئ یا یې پټه کړئ، او تعفو او که دغه نه بالکل تاسو چشمپوشي وکړئ د سره د نو هغه دغه خبره چې نو هغې نه درکنار شي پرېږدئ، معاف کړئ. عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، الله رب العزت چې نو هغه ډېر زیات چې نو هغه قادر ذات دی. الله رب العزت معاف کوونکی هم دی او قدیر ذات قدرت والا هم دی. نو چې تا دغه معافي وکړه الله رب العزت به په ورځ د قیامت تا ته چې نو هغه معافي وکړي. اوس زمونږ مزاج چې نو هغه څه جوړ شوی دی، زمونږ مزاج چې نو هغه دا جوړ شوی دی چې لاول زمونږ نیکي کوونه او چې چېرته بالفرض و تقدیر نیکي وکړو نو هغه نیکي دومره اوچته کړو دومره چې نو هغې ریا او دکلاوه چې نو هغه شروع کړو چې هغه نیکی ثواب پاتې نه شي. مثلاً کې مخکې خلک به داسې و چې د هغوی به نیکي عمر له پټه ساتله. حضرت امام زین العابدین رحمه الله باره کې راځي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه زوی دی، د حضرت علی کرم الله وجهه چې نو هغه نمسی دی، هغه به په 24 غنټې شپه ورځ کې زر رکعاته نفل چې نو هغه به یې کول. 24 غنټې شپه ورځ کې چې نو هغه به زر رکعاته نفل کول، د عام منځونو نه، د عام عبادتونو، تلاوت نه، ذکر نه، نور معاملات نه هټ کر چاته چې نو هغه د عبادت پته نه وه. وی چې نو هغه لیکلی دی تفسیر ذخیرة الجنان کې ورسره لیکلی، وی چې نو هغه په مدینه طیبه کې یوه بوډۍ ښځه وه او د هغې بوډۍ ښځې هېڅوک چې نو هغه نه ولو او په هغه وخت کې دا دوه شیزونه ډېر لوی د ضرورت و، یو لرګي خشاک او دویم چې نو هغه د اوبو انتظام. د دغې بوډۍ چې نو هغه څوک نه ولو نو امام زین العابدین رحمه الله چې نو هغه به د هغې له دغه خدمت کو، سحر د وخته چربانګ ټایم کې به رالو، د علم چې نو هغه اوبه به یې ډکې کړلې، د هغې چې د ورځې به کم خشاک څه لګېدلو هغه به یې ورته کېښود او رابهړو. د بوډۍ د یو پیره تپوس وکړو، وی چې نو هغه بچیه ته څوک یې چې ته روزانه راځې او مال ادا کړې؟ هغې به ستا د دې سره سویمه ده، ستا خدمت چې دی نو هغه زه کوم، ستا د خدمت زه د الله یو بنده یم، بس راځم تاله ادا کوم. دغه عبادت ټول عمره چې نو ښځې ته هم پته ونه لګېده ابۍ ته او دوی هم پټ ساتل، چاته معلوم هم نه شولو. کله چې امام زین العابدین رحمه الله چې نو هغه وفات شولو
نو د وفات نه وروسته چې کله ولا غسل ورکولو نو د هغه په وجود کې چې نو هغه د مشکزې چې نو هغه تغمې وي هغې د کومې پټې به راوړلې پټې به اوږو ته اچولې نو وجود کې د هغې هغه چاپونه چې نو هغه تغمې وتلې خلک حیران شول چې یار د خدا و دومره لوی بزرګ لوی سړی ده خو به دا کارونه نه کول د لغمه نور خلکو خدمت کو نو د په وجود باندې دا څه کوي نو بیا چې نو هغه بوډۍ هم سوچ وکړو چې درېیمه څلورمه ورځ د څوک راځي نه زما هغه خدمت چې دی نو هغه نه کوي تفتیش چې کله شروع شو پته ولګېده دغه خدمت چې دی نو هغه به ول هغه کولو اوس د کم مقام خلک دی څومره چې دی نو هغې منصب دی څومره چې دی نو هغه لوی خاندان دی د الله د پیغمبر چې دی نو هغه وسې کړوسې کېږي سلسله چې دی نو هغه څومره اوچته او د هغې سره عبادت ته یې ګورئ اوس زمونږ خلک تاسو خیال کړی مونږ ایله کم عبادت له چې زو هغه زمونږ دریایي تبلیغ لزو چې هغه زمونږ دریایي کبل چې نو هغه دیني کار لزو هغه زمونږ دریایي ان تر دې چې هغه حج او عمره هم زمونږ دریا جوړه شوه ایرپورټ ته ورسېدم چړک چې نو هغه تصویر وباسو فلحال په ایرپورټ کې ناست یم انتظارګاه کې هم جاز پرون چې نو هغه لګېدلی او نن زمونږ هغه لیټ دی لا دلته یم طواف چې دی نو هغه کوم دا وګوره دا مطاف چې دا دوره خلک چې دی نو هغه طواف کوي حضور هغه هم په دې ناله تخته د دې وجه نه خو ځکه دا عذابونه دا قصې چې نو هغه بیا راځي بندش کېږي الله وایي نه تاسو چې څه کوئ الله تبارک کوئ که الله لیکي الله به در د هغې بدل چې دی نو هغه درکوي نو ځکه الله وایي دغه کې عفو درګذر کوئ نیکي چې دی نو هغه په پټه کوئ دا چاته ښکاره کوئ ما ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله دا آیت نو هغه د یهودو او نصارو مبارک نازل شي ځکه یهودیانو به چې نو موسی علیه السلام او چند بن اسرائیل خپل پیغمبر بنا نور د دینه چې سوره علاوه پیغمبران دي دا مونږ نه منو دغه شانتي عیسایانو به چې حضرت عیسی علیه السلام او د خپل مرضی چې نو هغه نور چند پیغمبران منو مونږ نور نه منو الله وایي کوم سړی چې د الله او د الله د رسول په منځ کې چې نو هغه تفریق راولي د الله او د الله د رسول د حکم په منځ کې چې نو هغه تفریق راولي دا کس چې نو هغه کافر دی د الله د پیغمبرانو کې د یو پیغمبر نه انکار کول دا کفر دی د الله په کتابونو کې د یو کتاب د یو آیات نه انکار کول دا چې نو هغه ټول مستلزم دی او دا کفر دی الله وایي داسې به نه کوئ د الله او د الله د رسول په منځ کې بچنه نو هغه حکم کې فرق نه راولئ الله رب العزت تمام احکامات به مني او د الله پاک تمام حکمونه چې نو هغه به مني نو ځکه الله وایي ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض یریدون دی غواړي ان یتخذوا بین ذلک سبیلا چې ځان له کې خپل جدای او مذهب او دین چې نو هغه جوړ کړي نو کوم کسان چې دې څه کوي الله وی اولئک هم الکافرون حقا دا کسان چې نو هغه اصلي کافران دي اعتدنا للکافرین عذاب مهین او موږ تیار کړی د داسې کافرانو د پاره عذاب رسوا کوونکي والذین آمنوا بالله ورسله هغه کسان چې ایمان راوړو په الله او دغه په پیغمبرانو باندې ولم یفرقوا بین احد منهم او د دې کې دین په منځ کې تفریق را نه ایستو داسې نه وي چې دا پیغمبر منم او دا پیغمبر نه منم نه زمونږ چې نو هغه ایمان دی په تمام انبیاء علیهم السلام باندې چې دا ټول پیغمبران حق او سچ ون تمام کتابونه چې نو هغه حق او سچ دي څنګه چې موږ په ایمان مفصل کې چې نو هغه وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله مونږ په دې کې د اچا په منځ کې تمام پیغمبران حق او سچ دي اولئک سوف یؤتیهم اجورهم الله داسې کسان ته الله پاک وي زر د چې ته به د اجر ورکړی شي وکان الله غفور الرحیم الله چې هغه بخون کې او مهربان دی الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح په نصیب کړي لا يحب الله الجهر نخو خي الله پاک چې نو هغه په زور وینا بالسوء په بدی من القول د خبرنا الا من ظلم مگر پچا چې ظلم شو وکان الله سميعا او دې الله پاک اوریدون کې علیما پوها ان تبدو خيرا او تخفوه کتا سنخکار کې نیکی او تخفوه او یی پټ کې او تعفو او یادا چې تاسو معافي وکړئ انسو ان د بدینا فإن الله نو بشک الله پاک کان دے عفوا معافی کون کے قدیرا قدرت خاونو قادر دے ان الذين یقینا اغا کسان یکفرون بجنا کوئی کفر کے بالله د الله سره ورسوله او داغه د رسولو ويريدون او دی غاړي اي يفرقون چې جداوالی راولي بین الله ورسوله بمز د الله او داغه د رسول کې
ويقولون اوای نؤمن ببعض منګه ایمان راړو په بعض باندې ونکفر ببعض او انکار کو د بعضونه ويريدون او دی غواړي ايتخذو چې جوړه کې بین ذالک سبیل د دې پمینس کې لار هم بلا اولئک هم الكافرون حقا هم دا کسان چې نو اصلي کافران دي واعتدنا للكافرين او تیار کړی دی مونږ د کافرانو د پاره عذاب مهینا سپکون کې رسوا کون کې والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړو بالله په الله باندې ورسوله او دغه په پیغمبرانو باندې ولم يفرق بين احد منهم او جداواله نه کوي د دوی په منځ کې د یو کس اولئک سوف یؤتیهم هم دا خلق دي چې زر د چور بکړي دوی ته الله پاک اجورهم د دوی اجرنا وکان الله او دی الله پاک غفورا بخون کې رحیم مهربانا